بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بهونکی او د ډیر زیات مهربان ذات په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې وخت تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زنن تاسو ته د یو نوي ویډیو سره مخاطب یم. نن چې کومه زموږ ویډیو ده د ډیر زیاته فارپول ډیر زیاته ناشنا وظیفه را یاد ساتئ چې څومره زمونږ ملګري دي، څومره خویندرونه دي او هغوی ته څه قسم لم مشکلات دي. نو څونه چې مشکلات هغوی ته دي، د دې مشکلاتو د حل لپاره بس یو آیت دی، د هغې تلاوت وکړئ یو شپېرې او دغه رنګې ورسره 2 رکعته نفل وکړئ. انشاءالله العزیز چې موږ پوره کوئ، الله پاک به ستاسو حاجت دا پوره کړی وي. الله پاک به ستاسو مشکلات دا محترمو دا حل کړی وي. نو چې کوم بنده دا غواړي یا کومه خور دا غواړي، هغوی دا وایي چې زموږ د ټول مشکلات دا حل شي، او دغه رنګې کوم وروڼه دا غواړي چې زموږ د مشکلات حل شي، دا وظیفه دې وکړي. انشاءالله العزیز دې ډیر زیات برکات دي، ډیر زیات فواید دي. مشکل محترمو د رزق مشکل موږ ته راځي، کله کله موږ ته رزق دا کم شي، دغه رنګې مشکل راځي موږ او تاسو ته د امتحان حوالې سره، او دغه رنګې موږ ته کله کله مشکل راځي د پیسو راځي. نو یاد ساتئ چې څونه جمله مشکلات دي، د ټولو مشکلاتو لپاره دا وظیفه دې وکړی شي. انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مشکلات دا ختم کړي. دا مشکل محترمو دا د رشتې وي، بعضې وخت کې رشته نه کېږي، خلک وګرځي زړه ځان نه پوخ کړي خو پوره کېږي نه. کله کله داسې څه حاجت وي چې د حاجت انسان راګیر کړی وي او دا حاجت یې ترسره کېږي نه. چې کله حاجت پوره کېږي نه، نو د حاجت هم پوره مشکل شي او ګرانکار شي. نو یاد ساتئ که د چا څه حاجت وي، د چا څه مشکل وي، د هغې لپاره دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به له حاجت پوره کړي، دغه رنګې الله پاک به له مشکل دا حل کړي. یاد ساتئ چې په دنیا کې څونه مشکلات انسان ته راپېښېږي، دا وظیفه وله کولی شئ. څومره حاجات ستاسو وي، دا وظیفه کولی شئ. ځکه یونس علیه السلام د مۍ په هیټه کې دا وظیفه کړې وه، او الله پاک د مۍ د هیټې نه دا رایستی و. نو څومره مشکل کار دی یار. یونس علیه السلام په 3 تیارو کې و، دغه رنګې د مۍ تیاره، د شپې تیاره، د سمندر تیاره. نو هېڅ ظاهري اسباب نه و او څونه مشکل کې یونس علیه السلام و. الله پاک وایي که دا کلمات نه وی ویلې، نو بابا یونس علیه السلام نه وی رایستی. یونس علیه السلام سمندر ویښ ته ورغلی و د مۍ په هیټه کې، هلته کې د الله پاک دپاره دا دعا وکړه، محترم الله پاک د هغه ځای نه راویستو. نو که موږ او تاسو هم دا وظیفه شروع کړو، نو څومره مشکل به وي. د یونس علیه السلام د مشکل نه غټ مشکل زموږ نه وي، د هغه د حاجت نه غټ حاجت زموږ نه وي. نو که دا موږ شروع کړو، الله پاک به زموږ او ستاسو ټول مشکلات دا ختم کړي. یاد ساتئ چې نن کومه زموږ وظیفه ده، هغه داسې ده چې موږ به 2 رکعته نفل وکړو. چې کله موږ 2 رکعته نفل وکړل، که موږ پکې هر یو صورت وایو، په لومبۍ رکعت کې کوم صورت وی، په دویم کې کوم صورت وی، دا به ستا خوښه وي. خو یاد ساتئ چې کله یو رکعت برابر کړي او دا کومه لومبۍ سجده ده، په دې کې تندی کېښود په ځمکه باندې، نو لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو دا آیت به پر یوه سجده کې 21 پیرې وي. بیا به راپاسې کې باندې د بل سجده کې به د آیت 21 پیرې وي، خو د دې نه مخکې به لومبۍ تسبیحات وي، سبحان ربی الاعلی دا به وي، او د هغې نه بعد دا کلمات 21 پیرې وي. یو رکعت شو. چې کله د دویم رکعت رکوع کې او سجدې ته ورشي، نو هلته کې به لومبۍ تسبیحات وي، سبحان ربی الاعلی، بیا به د هغې نه بعد دا کلمات 21 پیرې په یوه سجده کې وي، 21 پیرې به بله سجده کې وي، لا اله الا
انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا یو عمل شو. دې سره دویم عمل دا چې کم سړی داسې وي چې د هغه مشکلات وي، د هغه ته تکالیف وي، حاجت نه پوره کېږي، نو سورت یونس دی 2 پیرې ووایي او د هغې نه بعد د دعا وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به له ټول مشکلات دا ختم کړي. که چېرته په دشمن باندې بری مومئ نو سورت هود دا تلاوت کوي، انشاءالله العزیز په دشمن باندې به غالب یې. نو کوشش دا وکړو چې وظیفه نور ملګرو سره هم شیر کړو، کېدای شي زمونږ او ستاسو د وجې د چا حاجت پوره شي، د چا څه مشکل پوره شي، دا به زمونږ او ستاسو لپاره ډېره زیاته غټه خبره وي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.